بهر صورت مونږ او تاسو د نکاح په یو تقریب کې راجمع شوي یو. حاجی شیر افضل صاحب د هغه د بچی محمد ابراهیم نن د هغه د نکاح او د ولیمې یو پروګرام دی، هغې کې مونږ او تاسو ټول راجمع شوي او مونږ به دا دعا کوو چې الله دا خوشحالي تا حیات په خوشحالۍ برقراره وساتي. الله نکاح څه ته وایي؟ مونږ خلق وایو منز عبادت دے، منو زکات عبادت دے، حج عبادت تے، جہاد عبادت تے، خو نکاح تا یو سڑیم عبادت نوائی. ویدا خو یو پروگرام دے او زما یو رواج دے او زما یو خواہش دے او دا علاقی یو دستور دے. تاسو نه تپوس کوما پا عرش باندی در طولو نړومبے کم عمل شوے دے؟ دا عرش باندې د ټولو نړومبې عمل چې شوی دی هغه د آدم علیه السلام نکاح شوی ده. د ټولو نه اولنی عمل په عرش، د ټولو نه به اخري فیصله په څه کېږي؟ نکاح خو د ژوند تړون دی، نکاح خو د ژوند منشور دی، نکاح خو د ژوند د تیرولو طریقه ده. نړومبې په عرش باندې نکاح شوی ده او د ټولو نه آخر کې چې په جنت کې فیصلې وشي نو ښځه او خاوند به جنت ته ځي، نو اخري فیصله به هم په نکاح کېږي. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها او بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها یو بل سره خبرې کوي. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي زه درنه غوره یم. څنګه رانه غوره یې؟ وایي ځکه درنه غوره یم چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوري ما او ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور نه وي، غوره درنه نه شوم. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی نه زه درنه غوره یم. وی څنګه؟ وی غوروالی د اخرت غوروالی دی، او چې کله خلق جنت ته ځي نو وی ته به د علی رضی الله تعالی عنہ سره جنت ته ځي او زه به ستا د ابا جان د امام الانبیاء په نکاح کې هم زه به د هغه سره جنت ته ځم. وی ته غوره شوې کو زه غوره شوم، وی ته رانه غوره یې، ځکه چې اخري فیصله به په نکاح کېږي. اگر چې د امام الانبیاء لوري خو په نکاح کې د علی رضی الله تعالی عنہ وي نو جنت ته به د علی سره ځي رضی الله تعالی عنہ. اگر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري ما خو نکاح می د نبی اخر الزمان سره شوی د ژوند ملګری جنت ته به ورسره زه ځم. نکاح دومره اهمیت په شریعت کې لري. دا ډېر ښکلی عبادت و، د دې ډېره ښکلې طریقه وه خو موږ نه ګډه وډه شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې و هغه وفات شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خبر شو، ډېر ښکلی دور لاړ پسې وي یو لور په نکاح در کومه حفصه رضی الله تعالی عنها. ټیک ده، هغه وایي زه به پکې مشوره وکړم. ښکلی دور و نو چې ورځې تېرې شوې نو هغه راغې نبی علیه السلام ته یې ګیله وکړله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. وایي ده ته ما ویلي وو چې زه لور په نکاح در کومه، ګوره د نه او کې جواب راکو نه نکې. نبی علیه السلام قربان دسی خبرې کړي دي که نه؟ سړی وایي چې دا زرګران مې راغونډ کړی چې د امام الانبیا دا خبرې د سرو زرو په نقش یوه یوه لیکئ، یوه یوه پې لیکئ. عثمان رضی الله عمر رضی الله تعالی عنہ وایي ما ته یوه خبره وکړله چې زما پې ذهن نه خلاصېد. ما ته وایي ته مه خفه کېږه، عثمان رضی الله تعالی عنہ ته به الله ستا د لور نه غوره ورکوي او تم مخفه کېږه، ستا لور ته به الله د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه غوره ورکوي. عجیبه خبره ده، غوږ ورته ږدئ. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته به ستا د لور نه غوره میلاویږي او ستا لور ته به د هغه نه غوره میلاویږي. حیران هم ګرځېدلم چې دا به څه ماجرۍ. د څه ورځې پس خبر شومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله بله لور عثمان ته په نکاح کړله. نو یوه خبره مې ذهن ته راغله چې زما د لور نه خو عثمان ته غوره میلاو شو، ځکه د نبی علیه السلام د لور سره یې نکاح وکړله. خو ماته هم امام الانبیا ویلي وو چې ستا لور ته به د عثمان نه غوره میلاویږي. نو په دې مې چې دا به څنګه چلي؟ وایي چې لږې ورځې پس تېرې شولې
نبی علیہ السلام زما په حق لور پسې په خپله د نکاح پیغام راولېږه وی هغه لور دې ماله راکړه نو زما د لور ته د عثمان نه غوره میلو شو رضی الله تعالی عنه او عثمان ذوالنورین ته زما د لور نه غوره میلو شوله داسې ښکلی دور و داسې اسانه نکاح به وه نو ډومبې په عرش باندې عمل چې شوی دی هغه د نکاح شوی آدم علیه السلام رب العالمین پیدا کو چې کله آدم علیه السلام پیدا شو د آدم علیه السلام د پیدایش نه خټه پاتې شوله رب العالمین د هغې خټې نه کجوره جوړه کړله ځکه دې کجورې ته عربی کې وس عمه وایي یوه خالی د مور خور او یوه عمی د پلار خور دا زمونږ د پلار خور ده د آدم علیه السلام هغه نه چې کومه خټه پاتې شوله د هغې نه جوړه شوې ده نو د آدم علیه السلام خور شول او زمونږه ترور شوله کجوره ښه دې سره ځکه زمونږ مینه ده دا سړي خوښه یي که نه دا زمونږ ترور ده دا کجوره چې کومه خټه پاتې شوله د آدم علیه السلام د پیدایش نه نو د هغې نه الله کجوره جوړه کړه آدم علیه السلام چې الله پیدا کو نو آدم علیه السلام کې چې روح ور واچو نو آدم علیه السلام خپه و رب العالمین ورته ولې خپه دا خو جنت نه دی ګورئ نکاح ډېر اهمیت لري ښه د نکاح اهمیت ته راځم جنت دی او آدم علیه السلام خپه دی ولې خپه الله د ژوند ملګری می نشته دی ملګری می نشته نو جنت دی خو ملګری می نشته دی الله ملګری راله راکړي آدم علیه السلام باندې پرکاری راله او الله ورله د ګسې پختۍ نه بیبي هوا پیدا کړله دی ملګری ورله الله د ژوند پیدا د ګسې پختۍ نه پیدا کړله حدیث مبارک کې راځي د ضلع ایسر نه پیدا ده د چپې پختۍ نه کږه دا پختۍ کږه یي که نه سړی وایي زه یې نیغو ما پختۍ به نیغه کوي چې پختۍ نیغی څه چل به کېږي ماتېږي به که نه نبی علیه السلام فرمایي دا د ضلع ایسر نه پیدا دي که دا بلکل سیده کوئ نو ماته به شي خو نیغه به یې نه کړي دا لږ ډېر کوږوالی به پکې او نفع تې اله لږ ډېر کوږوالی به یي او نفع به تې